السلام علیکم. کتونکو مراد علي خان یم. نن د خیر سره د جمعې ورځ ده او یو څو ورځې له خیره اختر ته پاتې شي. اوله کې خو تاسو ټولو ته سلامونه او ډېر نن بیا ډېر ښکلی موسم دی او زما سره ناست زما کشر ورور اصغر خانه څنګه یې؟ برابر یې؟ سلو به ځې برې ښه او ډرایوینګ به سلو کې. نو د جمعې ورځ ده دوی چې راشه نن ډېر چکر لګوو. ما چکر ته خو نه و جوړ خو په سکار باندې روان یو. زمونږ سکار دی نو چکرې ډېرې مونږ کمې لګو. اکثر مونږ کال روان یو نو هم چکر شي هم کار خو اخر چې دی سلو روان دی بیا هم کوڅه دی ډېره ده کوشش به کوو سر سره به ښایسته ده روډ چې دی دا به سره هم شریک کوو. روډونه ډېر ښایسته جوړ شوي دي. سفر هم ډېر ښه دی او اصغر بایک هم ډېر ښه دی ډېر ښه روان دی. نو همیشه دا ځوانان چې کوم دي چې موټرسایکل ته کښېني دوی بیا سپیډونه ورکوي ګرځي سم سپیډونه وهي او بیا هغې نه اکثر حادثه وشي خاصا د جمعې په ورځ دا هلکان ځوانان چې کوم دي نوجوانان چې کوم دي هغه راوځي څوک په بایپاس باندې څوک د مختلفو د سوات په روډونو باندې چې هلته ځي سپیډونه لګوي سپیډونه وهي ریسونه کوي او موټرسایکل چې دی هغه ډېر په سپیډ سره چلوي. نو زما دغې ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې کوم دا موټرسایکل ډرایوینګ کوي او چا خو بیخي سپورټس کړي چا ورسره بل چلونه کړي نو چې یاره موټرسایکل تاسو که سپیډ وهئ دغه سپیډ دونه مزه نه وي څومره چې تاسو بلې په سلو موشن کې روان یې. اصغر ستا سپیډ خوښ یې که نه یې خوښ رښتیا به سپیډ مې نه یې خوښ خو چې لږ ضروري کار وي ایمرجنسي په هغې کې بیا لږ به ځې خو په احتیاط سره احتیاط به ډېر لازمي. موږ اوس دا ویډیو کوو ناست یو دا هم ښه نه ده چې موږ داسې ویډیو کوو خو موږ کوشش کوو چې ستاسو دپاره موږ دا ویډیو داسې وکړو. موږ ښه په قلاره دا وخت ډېر بلکل په فرست ګیر کې په یو ګیر کې اصغر روان دی او که تاسو ته زه وښیم نو اصغر دا وخت په فوټپاټ روان دی بلکل سایډ ته د مین روډ نه چې دی بلکل سایډ ته موږ روان یو ځکه چې موږ ویډیو کوو او موږ بلکل په سایډ روان یو. موږ ټرافیک نظام چې دی هغه روان ساتلی دی. موږ ټرافیک نه متاثره کوو موږ خیال ساتو ډېر زیات او دا داسې نه ده چې موږ د چا لپاره ساتو ځکه چې دا موږ خپل د ژوند خیال ساتو ځکه موږ ژوند غواړو موږ ژوند کوو زموږ د ژوند سره مینه ده موږ ژوند کول غواړو موږ د خپل د ژوند نه تنګ نه یو موږ خپل د مور او پلار ارمانونه چې دی موږ د هغې قاتلان نه یو. کوم زموږ ملګري دي چې هغې سپیډونه وهي نو هغې د ځان قاتلان هم دي د ځان دشمنان هم دي د خپل مور او پلار د ارمانونو قاتلان هم دي ځکه چې دغه مور او پلار چې کوم دی دا زوی چې ډېر زیات نازبینې لوی کړی د هغه ډېر ارمانونه یي هغې ورته ناست دي دی ماشوم رالویوي ښه پوره خرچې پرې وکړي لوی کړي بیا دې ماشوم ته چې دی دا ماشوم دا ارمان چې هغه ماله بایک والا ډېر زیات خپل مور او پلار مجبوره کړي هغه بایک هم واخلي دغه ارمان والا هم پوره کړي خو بیا چې کله هغه په بایک کښېني نو بیا دې دا هر څه هېري مور او پلار ترې هېري خویندې وروڼه ترې هېري او بس دا سټ ورته وایو سپیډونه وهي زما وروره ته چې دا سپیډونه وهي څه چل به وشي که ته ډېر تیز لاړې او که ته ډېر تکړه یې ډېر ښه ډرایوینګ کوې څه چل به وشي تا ته کوم داسې هېواد درته میلاوېږي کوم ته داسې سټار جوړېږي د ټیک ټاک سټار جوړېږي یا د فیسبوک سټار جوړېږي یا ته ډېر زیات ستا فالوورز چې دی هغه سیوا کېږي یا ستا په لایک چې دی اضافه کېږي نو څه وجه ده ولې د ځان قاتل جوړېږي. نو زما دغه یو ورکوټی شان پیغام دی ټولو ملګرو ته مینهوالو ته او اصغر به ورته خپله ژبه کې م ووایي چې اصغر خان څه ویل غواړي چې مطلب دغه خپل ملګرو ته دا درخواست کوم چې دا زموږ په دې معاشره کې نن سبا ډېر خلک دي چې هغه موټرسایکلو کې جمعې په ورځ باندې راوځي او دا ویلینګ پې کوي ون ویلینګ او څوک پې ریسونه کوي څوک پې خلک نن سبا پښتانه ورته وایي تختیف وایي پښتانه کوم چې موټرسایکل چلوي وایي څه پې وایي هغه پکې بل څه وایي تختیف وایي سختي پکې څنګه وي تختي څنګه وایي سم یې پې الټه شي بیا روان وي دا د اصغر یو ورور دی ډېر ناکاره ورور دی شاهد نوم یې دی هغه هم دا چل کوي زما ورسره هر ټایم په کور کې شري لوبړي او بایک کې کله ماتوم کله چې غورځوم او الله دې ورته نیکې هدایت وکړي اوس ډېر ښه شی دی اوس داسې نه کوي خو دغه تختي مختي مې مه وایي په خدای یې که دغه اصغر نه مې دغه خبره واورېده زه وایي چې یاره دغه مه کوئ
په ښکلې په قلاره سلو ځئ او اصغر د دې سلو ډرایوینګ نه چې دی ډېر خوندونه به اخلي او ډېر خوندونه ماشاءالله تاسو ډېر کوم ځای په موټرسایکل او یو پیره داسې وکړئ یاسې ټیسټ کړئ چې سلو به یې موټرسایکل باندې لاړ شي چې څنګه خوند چې د سلو موټرسایکل باندې تاسو ځئ نو هاخوا دېخوا ګورئ د اخیستنې ځایونه خوند اخلئ او سپیډ چې دی سپیډ بالکل مه کوئ د ټرافیک د چې کوم ستاسو د ګاډي اوورټیک کړي د هغې هم ډېر زیات خیال ساتئ زمونږ تاسو ټول ته دغه یو پیغام دی او امید دی تاسو به دغه باندې عمل کوئ په اخره کې اختر را روان دی مسافرو ته ټولو مسافرو ته که هغه په هر ځای کې دي که هغه زمونږ د پښتانه مسافر په هر ځای کې موجود دي هغوی ته ډېر ډېر سلامونه اختر په ایډوانس کې مبارک شه او په دې هواګانو کې په دې په هوا باندې زه وهلې مویه کې هواګانې دي د سوات د ښایسته سیمه ته تاسو ټولو ته اختر مبارک شه او چې کوم د سوات خلک دی هغوی ته هم په ایډوانس کې اختر مبارکي خو خپل ډېر زیات احتیاط کوئ د سوشل ډسټنس د سماجي فاصلې خیال ساتئ موږ لرې ځو چې کله داسې بهر وځئ اصغر سره چې ما اسټورۍ په نالۍ کې راوتلی ما باقاعده ماسک کوئ تاسو هم د ماسک استعمال کوئ ځکه چې دلته په دغه کرونا په وبا کې چې اضافه شوې ده او بل دا چې دا اختر چې کوم دی دا ډېر مختلف دی دا موږ له پکار ده چې موږ په سادګۍ سره تېر کړو په دې کې د غریب چې کوم مستحق خلک دی د هغې موږ خیال وساتو او بل دا چې کوم به موږ په اخترونو کې د نیاګانو کره تلو د یو چا کره بل چا کره به تلو خپلوانو کره به ځو نو هغې ته بالکل په دې اختر کې به موږ بالکل مختلف اختر ښکاري دې کې به موږ بالکل ساده اختر به بناوو په کور کې به ناست یو ډېر به نه ګرځو چې ضرورت نه وي ضرورت بغیر به بهر نه وځو اوس هم د میډیا یو ریپورټ د ریپورټ لپاره چې ته ضرورت راوړو دا کار وکړو کار جاري ساتو که زیاتره توجه ورکړې ده که زه یې مثلا سوار څومره ملګري دي هغې خپل خپل کورونو نه چې د کار روان سي کار کوي نن دا ولا شان ویډیو مې جوړوله د دې لپاره چې د موټرسایکل باندې کله تاسو ډرایوینګ کوئ ډېر زیات احتیاط کوئ دا ډېر ښایسته سیمه ده دا ډېر ښایسته روډ دی د دې نه تاسو خوندونه واخلئ د سوات ډېر ښایسته هواګانې دي ښایسته ځایونه دي د دې هر څه نه تاسو خوند اخلئ انجوای کوئ دا نه چې ځان اخلاص کوئ ځان ترې مه خلاصوئ ژوند وکئ او ژوند نه مزه واخلئ داسې څه وکئ چې سبا ستاسو نوم یاد پاتې شي داسې مه کوئ چې ستاسو نوم زر په زره ختم شي تاسو له دې دنیا نه چې دی رخصت شئ دا وګوره دا په دې کې په دې روډونو کې دا غواګانې هم ګرځي که نه نو تاسو ډېر احتیاط کوئ ځکه چې دا ته د بل نه ځان ساته دا اوس یې دا مخکې نور پکې دا صابري چې په روډ په منځ کې روان دي ګرځي وروره په دې روډ کې خو څاروي هم ګرځي هغې ډېر سلو روان دي نو پکار ده چې موږ د دوی نه موږ ځناور نه یو که نه موږ خو انسانان یو د الله رحم دی پکار ده چې موږ په احتیاط سره ځو خپل دغه سفر چې دی جاري ساتو په اخره کې تاسو ټولو ته سلامونه او که زما په خبرو ماتو ګوډو خبرو باندې څوک خفه شوي یا چا باندې لږې شانتې تلخې لګي دا کې زه بښنه غواړم ټول چې دی خاص اوسئ اواز اوسئ مثال اوسئ په اخر کې یو ښایسته مثالونه سره شریک کوم او بیا به ورکړئ خپل کوربه قرآن غني خان له اجازت